وکاله عمر یې دی او د قرآن شریف حفظ لکه 13 سپارې کلام چې دی هغه په مدرسه کې مې نن جوړه خوشحالي ده الحمدلله بیا دستر بندي ده الحمدلله وای په مونږ او تاسو ته الله مهرباني ده الحمدلله بیا دستر بندي ده الحمدلله او خدای وای بردیر کې موجود یو په یو داسې موقع باندې چې ډېره زبردسته او ډېره انتهایي زړه راښکونکې موقع وه موږ هم ترې ډېره خوند واخیستو او انتهایي ډېر خلک او علما کرام راغلي وو ډېر بهترین محفل و په هغه کې چې کومه دستربندي وشوه چې پکې 20 کومې طالبات وې چې هغه پکې عالمانې شوې هغوی باقاعده ختم بخاري چې کوم هغه ختم کړو دغسې و چې کوم وو هغه پکې ګلالي ماشومان چې هغې حفظ قرآن ختم په دغه ګلالو ماشومانو کې وکلن مصطفی احمد هم و چې هغه هم وکاله عمر یې دی او د قرآن شریف حفظ لکه 13 سپارې کلام چې دی هغه په یاد کړی دی د هغې سره به لږې ډېرې خبرې کوو که هغه څه خبرې کولی شي په دې وړه ژبه باندې او په دې تنکۍ ژبه باندې څومره خبرې کولی شي چې هغه موږ ستاسو شریک کړو چې څه وایي السلام علیکم نوم دې څه دی مصطفی احمد نوم خو ستا ما مخکې مو واخیستو د پلار نوم دې څه دی چې کوم ماشاءالله د هغه یو زوی مصطفی قرآن ختم کړو د پلار نوم دې څه دی علي رحمان د کوم ځای اوسېدونکی یې ښه دا راته ووایه چې ته به موږ ته د قرآن شریف چې کوم تا په یاد کړی دی د دې به موږ ته څه حصه ووایې د قرآن تلاوت راته وکړه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم جزاک الله قدرمنو کتونکو تاسو دا ماشوم ګلالی ماشوم تنکی ماشوم واورېده چې 2 کاله عمر دی او په دې 2 کاله عمر کې هغه مطلب د قرآن شرف حاصل کو د قرآن شریف د حفظ شرف حاصل کو یقینا چې زمونږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ او داسې زه به دا ووایم چې ډېره دغه خبره هم ده چې د تعجب خبره هم ده چې داسې ماشومان چې هغه په دې ورکوټي عمر کې قرآن ختموي او مطلب هغه قرآن په یادوي دا زمونږ د ټولو دپاره د فکر خبره هم ده چې موږ هم خپل بچیان چې دي هغه په داسې دیني مدرسو کې په داسې ځایونو کې شامل کړو چې هغه د قرآن شریف چې دی هغه باقاعده حافظان جوړ شي او د دین لپاره خدمات وکړي چې کتونکو چې کومه زموږ سره چا چې دې ته د قرآن ښودلی دی چا چې حفظ دې ته ښودلی دی هغه علما زموږ سره موجود دي السلام علیکم ستاسو نامه څه ده او څه به وایي ماشاءالله دې مدرسه کې ماشاءالله مولانا رحمان صاحب مدرسه کې حفظ وکړو دا یو والد صاحب دی علي رحمان صاحب د دې محنت ماشاءالله د برول لپاره او د پوره علاقې لپاره هم خوشخبري ده چې دې په مدرسه کې دا عالمي ریکارډینګ قایم کړو امید شته چې پوره پاکستان کې به داسې د 2 کالو ماشوم دی چې هغې حفظ کړی او دې نه مخکې شیخ صاحب چې وفرمایل په بیټۍ کې د امتحان واخیستی شو دغه محمد دی دغه هم حافظ دی ماشاءالله دواړه حافظان امتحان ترې واخیستی شو ماشاءالله ښه تلاوت یې وکړی شو نو دا د علاقې دپاره او خصوصا د مولانا نوررحمن صاحب لپاره دا مبارکي ورکوم چې دا د دې مدرسې ښکلا هم د علاقه ورپسې روښانه شي نو موږ له پکار دي چې خپل اولاد باندې هم محنت وکړو الله جزای خیر ماشاءالله تاسو ټول د مبارکۍ لایق او د خراج تحصیل لایق دا بل هم زما په سره دی ګلالي ورور دی او چې دا ورور دی ماشاءالله د مدرسې طرف نه دی ډېره مننه قدرمنو کتونکو تاسو د دې علما کرامو خبرې هم اورېدې چې هغې دغه
ګلالي بچو ته مطلب چې سبق ښودلی دی د فکر او د سوچ خبره ده چې د 2 کلن ماشوم مطلب هغه نن د قرآن حافظ جوړ شو. نو ټولو کتونکو ته او ټولو اورېدونکو ته یو د خوشحالۍ زیری هم ورکوو او ډېره مننه، ډېره شکر.